سلامونه ګرانو اوریدونکو او کتونکو اخیری سبزه مخاطب یم د سونو پښتونخوا د پیښور سټوډیو نه. ډېر عجیبه جنگي ماحول، جنگي جنون چې دی هغه انډیا جوړ کړی دی او په دغه جنگي جنون کې د ټولو نه خطرناکه او ډېره غیر پروفیشنله، غیر پیشورانه رویه چې ده هغه د انډین میډیا ده. ځان ته جمهوریت وایي، د اظهار رای په باره باندې د انډیا چې کوم دعوې دي هغه هم ډېر زیات هغه هایلایټ کوي، هغه خرڅوي. خو مونږ کو د دې حملې د واقعې نه بعد د انډین میډیا رویه وګورو نو هغه انتهایی غیر ذمهدارانه ده. تاسو یقین وکئ چې زه د سوشل میډیا خبره نه کوم، زه د مین سټریم میډیا چې د انډیا کې څومره چینلې دي په هغې باندې چې کوم تجزیه کاران ناست دي، کوم میزبانان ناست دي، سابقه جرنیلان پکې کښېني، تاسو یقین وکئ چې هغه کنځل کوي. مطلب هغه د پاکستان د یو سیاسي، د پاکستان د یو حکومتي، د پاکستان د یو عسکري شخصیت نوم والي او لا یو پروګرام کې هغه بیا هغه الفاظ استعمالوي چې هغې ته مونږ کنځل وایو، چې هغه بالکل مونږ په عام سوشل میډیا باندې چې ده یا په پرسنل کیپیسټي کې چې ده هم هغه الفاظ نه استعمالوم. د دې نه دا پته لګي چې د انډیا حکومت چې یا دغه بي جے پي چې کومه د تشدد بیانیه جوړه کړې وه هغه د دیو په مرۍ کې پنده جوړه شوې ده او انډین میډیا هم په هغه پس منظر کې د انډین لیډرشپ په وینا باندې ظاهره ده چې د دې مانیټرینګ هم کېږي، په دې کې انسټرکشنز هم ورکړی کېږي، په دې کې هدایات هم ورکړی کېږي، احکامات هم ورکړی کېږي، تجاویز هم ورکړی کېږي. په هغې کې رنښتې ده په دې حواله باندې چې انډیا میډیا 80% میډیا د انډیا حکومت ته وایي چې پاکستان باندې ډایرکټ حمله وکړه او د هغې حملې جواب یا دلیل په دې بنیاد ورکوي چې یو دا چې موږ به بدل واخلو د پاکستان نه، د پاکستان په کالعدم تنظیمونو باندې وایي مه کوه، د پاکستان په فوج باندې وکړه. دویمه خبره هغه د خیبر پښتونخوا د بلوچستان په پس منظر کې کوي. په دې باندې زموږ تجزیه کارانو له، زموږ وزیرانو له، زموږ حکمرانانو له، زموږ ادارو له سوچ پکار دی. دوی دا خبره کوي چې کله موږ په پاکستان باندې حمله وکړو نو پاکستان یو خو به موږ د هغې نه بدل والو د داسې واقعیاتو، دویم دا چې موږ به ورته وښایو چې پاکستان په مقابله کې انډیا چې دی هغه څومره طاقتور ملک دی. درېیمه خبره چې ده هغه زموږ د خیبر پښتونخوا سره او د بلوچستان سره تړي او هغه د دوی دلیل دا دی چې وایي کله موږ په پاکستان باندې حمله وکړو نو پاکستان به مجبوره شي او د افغانستان سره چې د پاکستان کوم فوج تعینات دی چې هغه یو نیم لاک پورې زموږ فوج دی نو چې هغه به دوی ډایورټ کړي یا کنورټ به کړي، شفټ به کړي دغه ته د انډیا بارډر ته او د هغې نه بعد به په بلوچستان باندې بي ایل اے د افغانستان د طرف نه چې کوم بقول د دوی آن ریکارډ دا خبره کوي او ټي ټي پي به پې حمله کول چې دی هغه به شروع کړي. دی به طاقت نه لري چې د فوج یا د فورس د کمي د وجې نه د مقابله وکړي او په خیبر پښتونخوا باندې به د افغانستان د ځمکې نه ټي ټي پي او نور کلدم تنظیمونه چې کوم دي هغه به حمله وشي. اگر چې دا صرف یو خواهش دی او تر اوسه پورې چې څومره هم دغه دو طرفه دلایل یا پروپاګاندا یا دلایل هر څه چې کوم دي، بیانات، اعلانات، اقدامات چې دي په هغې کې انټرنیشنل میډیا هم وایي چې د پاکستان موقف چې کوم دی هغه سنجیده هم دی، میچور دی، سینسیبل دی او د پاکستان اقدامات چې کوم دي هغه د انډیا په مقابله کې زیات مؤثر هم دي. په کار دا ده چې په دغه ټول صورتحال کې موږ د دې باوجود چې په پاکستان کې دننه سیاسي کشیدګي شته، په پاکستان کې دننه معاشي مسایل شته، د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حواله باندې زموږ په منځ کې متضاد الآرا خیال چې کوم دی یا خیالات چې کوم دی هغه موجود دي. په کار دا ده چې د دغه سپک رویې، د دغه جارحانه پالیسۍ او دغه جنګي جنون خلاف موږ د دغه اختلافاتو او د فاصلې باوجود چې کوم دی موږ یو قومي بیانیه چې ده هغه جوړه کړو. ډېره مننه.